کریم قیامت پورې د قانون منبع ده چې کومه نوې خبره پیدا کیږي دا قران کریم په خپل انداز لګیاره هغه طرف ته گایډ لاین ورکوي هغه طرف ته راهنمایي کوي. نو الله تعالی فرمایل چې فآمنوا بالله ایمان راړئ ورسوله د الله والنور الذي انزلنا پاغه قران باندې هغه رڼا باندې چې مونږ نازل کړی دی هغه رڼا باندې دا دعوت الله تعالی ورکړي ټول انسانانو له ایمان راړی چاته وي انسانانو ته ځکه د قران کریم د ټول نړمبنه مخاطب انسانان دي مسلمانان نه دي څوک دي یعنی قران کریم د انسانیت د پاره را لګل شوی کتاب دی چا د پاره د دیو جن قران کریم چې چرته دا دعوت ورکړي چې یا ایها الذین آمنو ایها الذین او ایمان والو نو دا قران په لسونو ځایونو کې ویا ایها الناس او ټول انسانانو دنیا کې اوسېږي عیسایان یهودیان هندوان سکان صلاح عام هیاران نقطدا کے لیے دا قرآن کریم عام اعلان د دنیا انسانیت ځکه قرآن نازل د انسانیت لپاره دی پیغمبر لګل شوی انسانیت لپاره دی د پیغمبر امت جوړ شوی انسانیت لپاره دی د پیغمبر علیہ السلام قبله انسانیت لپاره ده تاسو وای دا څنګه قران کریم فرمایل چې ان اول بیت وزع لکتیز وای دا لفظ ان اول بیت وزع للناس لمبنه کوټه چې د زمکه مخبانه آباد شوی دا د بیت الله کوټه ده وزع دا سونه چې وزع للمسلمین وزع للمؤمنین وزع للناس چې دا د تام انسانیت د پاره د خیر ضامن ده د انسانیت د پاره د فلاح ضامن ده د نبی کریم علیه السلام قبله افاقی حضور پاک صلی الله علیه وسلم نبوت افاقی وی فرمایل وما ارسلناک الا کافتا لکتیز وایي الا کافتا للناس اللہ تعالی فرمائے چې او پیغمبر استا پیغمبریوں تام انسانیت د پارا فاقی او د تا قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس د تا دا قرآن تام انسانیت د پارا او پیغمبرا د تا امت ما فاقی کنتم خیر امت اخرجت للناس نو الله فرمای فآمنو او ټول انسانانو تاسو ته دعوت دی ایمان راړې الله باندې دا الله رسول باندې والنور الذي انزلنا نور باندې ستې نور وې نو قران کریم نور دی د نور طرف نه راغې په واسطه د نور راغې او نور تراغې راولېګه الله نور دی الله نور السماوات والارض الله د اسمانونو زمکه نور دی رڼا ده د نور په واسطه راغې ځکه فرشتہ جسم نورانی جبرئیل امین جسم نورانی د نور د طرف نه راغې چې الله دی چا په واسطه راغې د نور په واسطه راغې جبرئیل امین دی معنوي نور تراغې چا تراغې دا لفظ ور سره یاد ساتئ څنګه نور تراغه معنوي نور تراغه ذاتن رسول پاک صلی الله علیه وسلم بشر دی قل انما انا بشر مثلکم زیم انسان بشرم خود معنا او صفت په حواله باندې بیا تاسو د لپاره مستقله رڼا یم تاسو لپاره مستقله رڼا یم قران فرمایل فقد جاءکم من الله نور وکتاب مبین الله وی ما تاسو ته مانوي رڼا پیغمبر علیہ السلام را لېږلی دی نو قران کریم نور دی فآمنوا بالله ورسوله ورپسې والنور الذي نو قران نور دی د نور د طرف نه راځي چې الله دی په واسطه د نور راغی چې جبرئیل له نور تراغه چې رسول پاک دی حکمت سره ليخرجکم من الظلمات الى النور الله وی دې لپاره چې تاسو تیرونه رڼا تراو باسم نو د قران یو تقاضا او یو حق دا چې دې باندې به ایمان ساتو مونږ په ایمان راوړې تاسو ټول وای الحمدلله
اوس لاړه ډیوټي ختمه شو وظیفه ختمه شو نه الله و یو قدم وړاندې شه یو قدم وړاندې شه وی فرمایل الف لام میم ذالک الکتاب الف اول لام لازم او میم مومن الف لام میم اول لازم مومن د پارا ذالک الکتاب ذکر د دې کتاب دا اول لازم مومن د پارا یعنی مومن چې مومن د لومبای ډیوټي سره قران د کولم دغه وجه ده چې ماشوم زمون خبرو جوګه شي چرته راولو جمعات ته راولو استاد دله می قاعده غسته ده استاد ته شروع کې الف با تا سا جیم ها خا بیا د بغدادانه بعد ورته الحمد الف زبر لام ساکن ها زبر میم ساکن دال پیش الحمد نو الله تعالی فرمایل چې اول لازم مومن لپاره ذالک الکتاب څه شه دي ذکر دې کتاب دا بل ځای فرمایل الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الله وی مهربان آغازات رحمان مانا مهربان آغازات علم القرآن چې د قرآن تعلیم ورکړی دی علم القرآن خلق الانسان د تعلیم د قرآن نه بعد ذکر کوي چې انسان پیدا کړی دی علمه البیان او بیا د انسان جبه کې دی نه طاقت چوي دی دا د انسان خصوصیت دی چې د جبه گویا ده او د غوی جبه گویا د میخه جبه ستاسو خورونه خبرې خو نه کوي اوچ کې چې خورونه تقریر خو نه شروع کړي کني دا بم د دې عصر یو نادر کار وي ښه دلته غویانو خبرې خو نه شروع کړي جبې نشته خو لکه شته د اوج د غویانو خو لکه جبې شته وړي دې ځکه نشي کولای خبرې غټي یو انسان لږ جبې دي جوړيږي لږ نو الله تعالی فرمایي چې الرحمن علم القرآن مهربان ذات چې د قرآن تعلیم ورکړی دی خلق الانسان انسان پیدا کړی دی علمه البیان اور د جبه کې د وینا ته نو سماته وګورئ اول خدای دا قرآن ورخودل دی کاول انسان پیدا کړی دی تاسو کوي کاول ماشوم پیدا کی کاول د مور خېټه کې قرآن څه کوي اول پیدا کیږي او اول خبر زده کوي کاول قرآن څه کوي ناول پیدا شي نو بیا خبرې ځکه دریم نمبر کې نو بیا په کار داسې چې د آیت داسې وي چې الرحمن خلق الانسان علمه البیان ثم علمه القرآن الله انسان پیدا کړ جبه ولا گویا کړه بیا ورته قرآن خودو نو خدای قرآن وړاندې کړ چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان نو طالبانو ته هم دغلت دي بیاض باندې ورته ولیکي چې قدم تعلیم القرآن على خلق الانسان ونطقه كي يتعلم انه يخلق للقرآن چې دا داسې دی لکه دا انسان کانه خلق لان يتعلم القرآن لکه د ډیوټي د انسانیت چې دی چې قرآن بس کوي دې پیدا کړل قرآن لپاره دی وان انسانیته لا تتکامل الا بالقرآن او دا چې انسان به انسان کیږي سره قرآن سره ځکه تعلیم د قرآن د انسان پیدایش باندې مقدم ذکر کو چې دې به انسان کیږي سره قرآن سره نو الله تعالی وې دویم حق د قرآن او استاد دویم وظیفه دویم حق د قرآن او استاد او تاسو په حق باندې ډیر خزکه پويږي چې پاکستانی قوم بغیر د حق نه بل څه پیژني نه مونږ ته چار سیاسي لیډر هغه په سټیج راځي جی نو نواب صاحب راشي نو هغه مونږ ته و غریبه ستاسو حقوقو لپاره نو مونږه ما مولانا بجلیګر صاحب وي د ګډه ځامنیو بس خو چې څوک راته دو پان شین بوټه پلاس کیونی سي اراته او شوي نو بیا په مالک باندې تندرم نه غرزو بیا هغه پسې به کو ور رواني ور پسې به ته ګډه توګه کا اتا پسې در روانه تا پسې او بل سره ورته راسي شفت الله کیونی سي او د شنه ورته بیا تا پیژنې نه هغه پسې به کوي او روانه بس دا قوم خدای دې رحم وکي دیم متل تولان دی چې غوږ غړای نه ګوري نواب الکه نواب صاحب د غریب په درد باندې سواقف دی ناغه او غریبا ستاد حقوقو لپاره جی ستاد بل نواب صاحب راشي هغه و پښتنو
ستاسو د حقوق د پاره. او بل یو سړی راشي نواب صاحب چې هغه والله که موز ول ورځي یا پاودس پويږي که موز ول ورځي یا پاودس جی زمونږ جدوجہد بس د اسلام د پاره ځکه دا ملک د اسلام د پاره جناسه جوړ کړ او موږ د جناسه صحیح بچیو لہذا موږ په دې ملک سره واستل غواړو اسلام بس موږ راځي په دوه اعتماد کوي دا غریب هم در هغه څه کوي چې خدای ولا ارس ور کړی دي خو موږ باندې خپره ګوره موږ ځان په خپل دوکه ورکو دا موږ ځان په خپل دوکه ورکو لکه سړی چې ځان په خپل سترګې وختوي په کنده ور روان شي په کنده نو دې قوم ته موږ صرف د حقوق یو جذباتي ناره ورکو چې استاد حق ته پاره استاد حق ته پاره استاد حق ته پاره بس دې را پسې را روان شي حالانکه کم قوم چې لومبه د خپل فرایضونو نه واقف هغه ته حق نشته چې حق مطالبه وکړي تا خپل فریضه په حیثیت د مسلمان پوره کړی ده تا خپل فریضه په حیثیت د انسان پوره کړی ده تعالی ځان انسان نه جوړ کړ ته څنګه غواړي نازیدانو ما وې په حق باندې خپويږي نو قران وې زبام سو حقوق دي کنه پښتانه خپل غواړي او بلوچستان او سندیان او پنجابیان پکې خپل غواړي او مهاجر پکې او سرایکیان پکې او بیا پښتنو کې دنه او پلان کې خیل خپل غواړي پلان کې خیل او بیا پلان کې خیلو کې باري اوسره نو قران کریم وې زه خپل حق غواړم کنه چې زما درې حقدار چې کتاب انزلناه الیک مبارک الله فرمائے کتاب دا کتاب عظیم الشان انزلناه مونږ نازل کړل دي نو بیا عظیم الشان دي مونږ نازل کړل دي انزلناه الله وای مونږ نازل کړل دي نو بیا عظیم الشان دي ځکه ځانو الله د ټولو کائناتو حاکم دی او د حاکم خبره مونږ ته باعزت ښکاری کنه ښکاری یو سړی چې صدر یا وزیر اعظم اعلان وشي ریڈیو ٹی وی باندې اخبار کې چې آج رات 8 بجے وزیر اعظم قوم سے خطاب فرمائیں گے نو ټول خلک 8 بجے بیا ٹی وی ته ناشته کوي نو ریډیو ته ناشته کوي نو هغه وخت ته اوس طریقه نو به دې چې غریبي ټول تراوله کدا اوچ ورول ده اته ټی وی ته ناشته ځکه خبر اوري چې عہده د ور سره عہده لري کا ولې چې غریب ټول ته میا صاحب راغلی به گنجې د خدای ورکا سس پکې خبرې ور پسې وکي نو پته ولګیدا چې دا خبره والا قیمت چې پیدا لري او دې سره پیدا لري نو خدای وستا نظر کې خود له قوت مالک چې اقتدار والا نو نظر ستا په نظر کې خبره قیمتي نو زه خو بیا د ټولو حکمرانانو حاکم نو الله وی انزلنا منازل کړه د نو بیا عظیم الشان الیکا تا ته منازل کړه د نو بیا عظیم الشان او سلورم مبارکون سلورم نو موږ ورته سلو لیکو چې مبارکون کل من يتعلق به دا قران کریم د دې وجه عظیم الشان سلورم نمبر کې چې دا چا ور سره تعلق دی نو هغه سره مبارک دی کسو کې په الفاظ وي دی مبارک دی په معنی وي دی مبارک دی په تفسیر وي په تجوید وي په قرات وي په حفظ وي عمل په کوي د دې طالبانو مليانو خدمت کوي ګور الله وی مبارکون سله ولا ذکر نکړي چې مړه سره به تور سره پیدا کړل لري نه نو بس د برکت به تاسو هم در شاملې ښه سره به تور پیدا کړل مولانا صالح صاحب لګیا دی هغه دلته قران وای ملګری ورته ناشتي هغه د کوي واستدې ته نیوزګار نو ته کله کله پکې ټال شنو چې استاد جز ورزم کور نه چي دراړه چیر رالم چې دا ملګری موسکی ترجمه والا تبو موسکی نو خدای وی مبارکون دا ترماس راولون کې ور سره مبارک دی ښه دا پیاله راولون کې ور سره مبارک دی بس چرته رابطه پیدا کوي طریقې سره الله فرمای مبارکون کل من يتعلق به چې چا ور سره کوم تعلق پیدا کدا مبارک دی اوس د سره پاره دا دومره عظیم کتاب نو دا دې پاره نه دی چې دستا جګړه د خپل عزیز سره او مولوی محمد امین صاحب یا صاحب زاده صاحب جمعات کې قسم د پاره درته کیدوي او ته په لاس کې دی چې جی او زما د قسم چې د په دې ځمکه کې صحاق در دا داوا او زمون په نس د قران دا وظیفه ده چې قسم په وکړي چې دا جریب زما دی دا جریب دا زم دغلته د خټق ولاکې ته زور غلو مله چا څه فیصله ده نو مسله قسم ته ورسیدنه نو ماغه مدعی ته مې ملګریه معافی کده خدای د پاره ناغوینه والله استاد کو موافقم مې نه معافی وینه ابل مرګری ته مې مړه د داوا در باندې کې خو 3000 روپۍ دی ورکړه کنه د وې اسجی 10000 ورکوم خو په داوا یو پیسې قسم دې ورکوم ورده شته نه را باندې شته دې وایي چې خیراتی را کنه 10000 ورکوم خو په داوا ځکه پښتانه کوم د زدي ځامن دی خو جزدونی سي بیا غوسان مړی نو مسله ما مدعی ته مې ملګریه
د خوستا حق نه مني ته ولا قسم ورکې ویو چې خدای ولا ورکې نو ما خدای کوی قسمونه مکه خدای دې ورکا خدای چې قسمونه نه ورکې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس پاتو سورځي یو ورځ اډهاک بنیاد باندې قاضي هغه بیمارو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اډهاک بنیاد باندې راغی ورځ سپریم کورټ ججو او جی کیس ورته راغی د 10000 درهمو اوس هغه وخت به 10000 روپے د دې وخت 10 لک وي د 10000 درهمو کیسو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ والا مدعی ته وی مړه 10000 درهم دوره لوی شي نه دی مور کا ورته قسم له خدای نوم ډیر لوی شي دی دی باندې قسمونه مور کا هغه نه جی والله ورکو دی بلته وی دوره لوی شي نه دی ځان تنگ ورکو ورته پیسې قسم په مکو هغه وی جی نه کومه ورته امام رحمۃ اللہ علیہ خپل خادم ته وی تو ورشه مون سره خو بریف کیس اثر د کپڑے تیلای او ما ولا تیلای راړ امام سے خلوی بزازو لوی کاروباری سړیو 10000 درهم راوغستل هغه مدعی ته ورکړي والا خدای دې ورکا په 10000 درهم سوچ چاله قسم ورکړي بل ته خدای دې ورکا خو چرته به پیدا کړي او ورکړي بده وي او بس فوري خلیفہ ته خط لیک وي ما سره ګورم دغه وی خچ یو کیس کې مو ورکړي یو کیس کې او زر ته ته نشم کې نارته چې خلک به قسمونه نه خلاصو دوه پیسې ورکو بس وی زلالم د قوم چلاړم نازیزانو ما هغه ته چې مور کوړه وینه ورکومه ورته او قرآن ورته مخه ته کې حالانکه په قسم کې د قرآن ضرورت قسم خو د خدای په نوم باندې کیږي دا قرآن مونږ دې د پر ورته کیږي ګوره کدی و یریدا ځکه خدای خو نه ویني قرآن ویني نو ګوره کدی قرآن نه و یریدا نو قرآن ورته مونږ مخه ته کیدو و استاد کلاوي کورده اوس اتفاق داسې چې قرآن نو کلاو کده غي پانی سپینی ځکه بازي پانی سری او بازي سپینی او بازي زړی هغه مدعی ورمنډه کړ استاد په دې قرآن قسم مو ورکوه نو ما څه حکم تاسو ګرځه بل څه نه قرآن نه وینه ته ورګه بل قرآن راوغست پانی ولا به په دې ورګه داغه پانی سره په داسوري ورکه چې خې غرق کاندې ما ورته د سورې سپین امتیاز دا په کې په خټو کې بل صفه وریده نازیدانو اوس دا قرآن دې د پرنه چې په قسم وکا دا قرآن دې د پرنه دی چې مړي سره کټ باندې کېده چې خدای په ورو بخي دا دې د پرنه دی چې ناوې لږه کې ورکه چې برکتونه ورسره کور تلار شي الله فرمایلی یدبروا آیات د دې معنا مفهوم او ترجمه باندې ځان پوهه کا دا دریم حق دی اوس ترجمه باندې ځان پوهه کو ډیوټي ختم شو نه تا نه په دې ترجمه باندې د یورپ عیسایان خپويږي په پی ایچ ډی کوي ښه د قران په یو مضمون باندې پی ایچ ډی کوي هغه په ډیر تحقیق کوي رته نه زیات خو هغه په مسلمانان شوی دي خدای په بخي حالانکه ډیر غټ غټ کتابونه په یو موضوع باندې لیکلي دي په یو موضوع باندې په قران غایني باندې یو سړي پی ایچ ډی کړی دی چې قران کریم کې د بچی د پیدا کېدو څومره تذکرہ ده په دې باندې گویا ذکر کړی دی چې دا څومره ساينټیفیک طریقې سره قران کریم لګیا دی چې دا بچي داسې پیدا کیږي او داسې مرحلو نه راتېږي او داسې تربیت کیږي الی اخره عزیزا نو قران غایني باندې هغه ځان له مستقله پی ایچ ډی کړی دا خو د عیسائی نو مهنت کو د ترجمه هغه زیات کړی دی خو هغه مسلمان شوی ځکه چې دغه اسلامي وظیفه کلی ده هغه مسلمان شوی ځکه چې دغه اسلامي وظیفه کلی ده نو الله فرمایل ترجمه معنا د ذکر نو سلورم درجه ته ورشه سلورم حق ده وليتذكر اولو الالباب الله فرمایي چې بیا کوم شی ستا په اختیار کې دی هغه ته عملي جامه واچو ایته چې کومه په کیس دکړه نو هغه ته څوک اوس بازي امور داسي چې هغه ستا ذاتی ژوند سره تعلق ساتي او ستا اختیار کې نو ته عملي کې خو بازي هغه دي چې دا غیر لپاره یو سټیټ پکار دی یو ریاست پکار دی حکومت پکار دی ځکه هغه اجتماعي طریقې سره عملي کېږي انفرادي طریقې سره نه عملي کېږي نو الله تعالی وې پنځم او اخرنه حق فلا وربک ننا زما دستا پر ربان قسم وی لا یؤمنون دا خلق ترغی مومنان لدی حتی یحکموک فی ما شجر بینهم چې ترسو پرستا دارا ول قرآن او شریعت ځان د پاره قانون کړي نه دي ځان د پاره نظام کړي نه دي قران کریم کې الله تعالی داوا کوي ذکر کوي حضرت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ کې د یو منافق کلمه کو او د یو يهودي جګړه را پس غره باندې جنگي جامه و د اوسپني زغره وته وي يهودي وي دا زماده او منافق مسلمان وي جګړه رااله او چې جګړه پیدا شي دوه کسانو
نو خو یا په جرګه کې ولا د کلی مشران فیصله کوي یا ولا جماعت کې مولا سے فیصله کوي یا ولا چکدره کې ډیپټي سے فیصله کوي. نو خپل د غدري طریقې دي نه خو یا مشران را جمع شي مونږ یې له فیصله کوو یا راځي سردار صاحب ته ورځو چې دې له فیصله کوي او یا درېمه خبره چکدره ته ورځو ډیپټي صاحب را له فیصله کوي دیم جګړه شو فیصله کوو چا باندې هغه يهود په دې مصر دي چې دا جګړه او فیصله با جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوړو او منافق مسلمان خو فراډیو هغه دروغ داوا کړو او ورته نه ستاسو يهوديت مولا د کعب ابن اشرف هغه وروخه هغه ورته لکه خدای خوار کا هغه زما مولا د زی ولا نوړم ځکه پاغه زما اعتماد نشته اله خو چې شپې چا څه شی ورسونه سار کیس دغه په حق کې فیصله کوي خدای والدي زه پاغه نه کوم او تاسو پیغمبر ته پیغمبر منی او دی پیغمبر نه منم خدای ضرور منم چې یو منصف جج دی فیصله په انصاف کوي دې ته بیان غوړي چې دا مسلمان دی خو چې چا حق وي هغه ته ور کوي ملاغه منافق ور سره تیارې ده نه نو دی يهودي شور جوړ کمزور سړی چې نوغه شور جوړ کی چې خلک راځم شي خلاصې ملاسې به شي سړیت څه کې اوس غریب سړی دی دا څه ورته سړی بده خبرو شور جوړ کسان را بای پس شور دی وی داسې زمونږه خو چې يهودي خبره شروع کین دا منافق ولا خپل باندې لاس کیږي ځکه چې بیزته کیږي چې خدای دې به خبرتات کلمه ویلې ده ا پیغمبر امنه او فیصله په اوسنه کې وی تر اعظم چې لړ شو لال رسول الله علیه السلام دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیانات او بعد فیصله وکړه د يهودیت کې چې دا اصغر د يهودي ده نو یو ډیګري او یو د ډیګري ایگزیکیوشن دی یو ډیګري ده یو اجرای ډیګري ده یو ډیګري ده او بل اجرا نو عدالت خو ډیګري ورکی عدالت نو ډیګري خو غریب سړی ته ورکی چې قانون کې شی دا غي خو قبضه لوی سړی سره زور اور سړی سره نو به اخلي ولا څوک نو د قبضه د پاره کړه د خپل وسی خدان سره کلاشنکو په او ټوپک او ټریکټر بوزي او پپټي ورګټ کې او سوال جواب ورته کی چې مونږ لاړو ا قبضه ترازه قبضه کې جماعت عدالت ډیګري را کړی او غریب سړی چې دا وسنی ناغه یو دیم درخواست ورکړي سیول جج ته چې د اجرای ډیګري لپاره ناغه بیا پولیس ته ولیکي چې تاسو دې سړي سره ورشي ودله قبضه واخلي مونږه علاقه کې بل چاله ډیګري ورکړو ناغه بیا سیول جج ته ولیکل سیول جج پولیس ته ولیکل چې تاسو ورشي ورسره نو چې پولیس والا راورسن ورته 100 روپۍ برکه موږ سره بیا سو لز ناغه مال راغی ویجیا پولیس والا خو 100 روپۍ غواړي نو ما سره جج صاحب ته ټلیفون وکړ ما جی ته افیشل لیټر ورته کړل وی او افیشل ما په فون دی ورته لري کاپی وی افیشل لیټر مې کړی کاپی ما سره ده نو ما په افیشل لیټر کې پولیس والا 10000 روپۍ دی غریبانان نه غواړي نو کدی سره 10000 روپۍ دوره وسی وي نو دی بیا قبضام په زور غستې شو خدای سره نه پیسې شته نو سره مټ شته ځکه تعالی بیا درغلی دي او تا ته وای چې موږ له اجرا ډیګري په حواله باندې او پولیس را تراکا چې مونږ تلاشه او قبضه را ترا میلاو شي نه هغه بیا اس چو غوته اس چوته خو خي ور وورو لوم او اس چورته خجی ان شاء الله سبانا بلوز به وکم سبانا په شم دا خو دوره جبه ده او ما ورته مسؤل جج صاحب زما ګرځمه کې لګیا کېږم زما ګرځمه کې لګیا کېږم او زی بر پورټ تاو ما د اس چو صاحب اس چو صاحب ماجیګر پولیس ځان سره ورته راځي د خدای په قهر د قاضي اختر سړی توبه اخلاص کړو عزیزانو اوس ما ورته چې بایته دي غریبانو هیڅ څوک نشته نو کوم مولایانو دغه ذمہ داری ده تاسو سره جنگ خو نشو کولای نه مو وستا قصته لوډ سپیکر دی او جبه ده لوډ سپیکر دی عجب برملای وایو والله کله چانه څه خطر کو ځکه چې مونږ چانه څه تمه نه کوو چې تمه نه کوو برملای ورپسې ور وایو چې بای دغه ناروا دي دا د تانیدار وکړل دغه ناروا دي دا د جج وکړل دا کفر دی دا د مجستریټ وکړل دا د وزیر وکړل دا وزیر اعظم وکړل دا جی وزیر اعلی وکړل دا گورنر وکړل مونږه دا ناروا دي مانن برملا التلند کوتل کې جلسه کې وې ما مونږ دین سیاست دین ګڼو او دین باندې پابندي قطعا نه مانو دې باندې پابندي کله پښتون گورنر د لاسه او کله پنجابي گورنر د لاسه خو مونږ قطعا نه پابندي ملو ته تیار نه یو نازیزانو الله تعالی فرمایل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه غریب بهر راوت د منافق ولا گریوان تلاش کو ویزه خو دې اوس دلته راوستم اوس بیا فیصله را سره زیات عمر باندې به اوس بیا کوخه ایو دی ورته څه ګوري شیاله کتب بعد کو نه والے د حضرت عمر عدالت کوی د رسول پاک نو چې سپریم کورټ یو فیصله وکړي نو بیا تر چک درې سره جج لراړې شي
بیا خو کوټ ته هم نشي راتلی د بره نه په کته نشي راتلی هغه ورته ګوره ډېرې کړتې ما سره مه کوه قانوني پوینټونه مو وایه خو راځه زه به را سره اوس په دې غلط فهمۍ کوي چې حضرت عمر رضی الله تعالی کافرانو ته هر وخت غوسئ نو خو جزلار شم ورته هم چې دی یهودي دی نو بس هغه وایي چې نه یهودیان پس غروسه کوي دا ستا ده پخله دې غلط فهمۍ کوو مړه رالل دروازې وواله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راوت خبرې ورته بیان کړه ویجی دا سړی یهودي دی زما ورسره په دې زغره جګړه ده زما په زغره باندې قبضه کړې ده او یهودي دی زه مسلمان یم حضرت عمر ته مسلمان یهودي پرې زغره کې خو ته انسان یې دی انسان دی خبر یهودي ته څه مسله ده ویجی خبره اصل ده رسول پاک له فیصله کړې ده درته وی چې حضرت عمر ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منافق ته وي او هکذا ته دې چې سوي ده او ویجی او رسول پاک صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه خو ما ته چې راځه حضرت عمر باندې کو بیا او ویجی ته یهودي ده انو تر له فیصله وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته مکانکما ودرګې دغلطه درازم کور ته لاړو عمر تورې راغسته او راغه هغه منافق باندې یو الله اکبر ناره ولګولا و من لم يرضى بقضاء رسول الله فيقضي له عمر هكذا چې څوک د رسول پاک فیصله باندې رضانی نو عمر ولا بیا داسې فیصله کوي هغه خنزیر ته بیا دنیا کې د ژوند تیرولو حق چې د رسول پاک د فیصله خلاف عمر ته اپیل کوي نو الله فرمایل یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يذلهم ضلالا بعيدا دا مسلمانان سره دې چې کلمې ویل ده ځکه منافق کلمه ویلو د اراده لري يتحاكموا الى الطاغوت چې خپل مقدمه شیطانی نظام ته یوسي طاغوتی نظام ته یوسي کعب بن اشرف ته یوسي وقد امروا ان يكفروا به حالانکه الله وای زماله طرف خو همیشه حکم داره چې تاسو بر طاغوتی نظام نه بغاوت کوئ شیطانی نظام نه لعنتی نظام نه اوس د الله د نظام نه علاوه ټول نظامونه شیطانی دي طاغوتی دي او موږ د ټولو نه په دې اجتماع کې تاسو اوچواله د بغاوت اعلان کوئ کنه کوئ اسه په دې غلی رااله بالکل منبوذی تانه د کبوزینی به امانه تاسو کوي بما او نن چې موږ لنډ کوتل ترلو نماز سره یو ملګری په خبر نه روانې ده نو مې کوټه ټلیفون کوم ما کورال ویل دي ما کورال ویل دي چې کله سبا مراونه رسید نو بیا ما جیل کې وګورای څنګه چې اخر ګورنمنت په چیلنج کړی چې بای مونږ لاړو او دا زموږ سره محمد عمر صاحب زنګ د خیبر ایجنسی د جمعیت العلماء مشر دی بیګا دی د حکومت والا تنکړو چې دی راضي او کنه راضي او راضي او کنه راضي او څنګه چل دی فلا چل دی دا ساده سه ورته وی یاره سوام بس سټوډنټانو جلسه ما ته پته نه دی څوک راضي څوک چې بنګ ور ورسېدو نو ما دته وی چې راځو اوس دې درته بوزم کې نتا خو نن نسی ما بس بعد پسې راولې نو ما خلاص دې دواړه تخپیو باسو لږ زو دیرته کني ما ته په خود شپې راځي نازیزانو الله فرمایل چې فلا وربک قسم دې ستا په پروردگار باندې لا یؤمنون دا خلک ترغه مؤمنان ندي حتا یحکموک فيما شجر بینهم سو پر جستا دا راول شریعت ځان د پاره نظام کړي نه نازیزانو دغه قران تقاضا ده چې دې به عملا نافذ کیږي کله چې قوت او قدرت د قران د پوهانو لاس کې راشي او د قران پوهان څوک دي د قران پوهان څوک دي دا چې اوس په لور جوړوي نو ترکان له وړي انګرلا او د لرګینه چې موګه جوړوي یا تنه صوباله جوړوي یا تنه تخته جوړوي نو بیا لوهار له وړي د تنور کې ورننه باسه کچرته وړي ناجیبه خبره ده چې اوس په نتا د لوهار په ځای د ترکان په د لوهار په ځای کړه ترکان له ونړه لرګي د ترکان په ځای د هر فن ما خدا دین داسې عجیب خبره چې به کله میر افضل لوړو کله به نذیر صاحب لوړو چې ته اسلام راوړل ته اسلام راوړل ما وې میر افضل خان صاحب ستا په پته هم پوه نه شو چې ته سوشلیست یو کته اسلام پسند نه ځکه چې پرون ته وزیر تجارت او سوشلیزم دی او نن وزیر اعلی نو بیا سوای موجودہ حکومت نے اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے پرون تو کہ ہماری حکومت نے غریب کی حالت بہتر بنانے کے لیے سوشلزم کی امپلیمنٹیشن کا عزم کیا ہوا ہے پرون د سوشلیزم امپلیمنٹ کو نه اسلام امپلیمنٹ کی ناجیبه خبره ده اسی ایمان سره وای چې زما مقابله کې د اسلام په حواله تپ میر افضل باندې اعتماد کینو تروغي کلی ونه صحیح او د یو لوی عالم مقابله کې چې ته گویا میاں نواز شریف باندې اعتماد کې چې د اسلام راولي نو بیا بروغي کلی ونه به او که بنظیر صاحب باندې اعتماد کې اسلام د پاره بیا بروغي کلی ونه به یا قانون نه دا وای چې نه چې موږ اسلام باندې سکو اسلام بس تاسو پوښي مولیان پوښي انګار جانے اور لوهار جانے اسلام جانے مولوی جانے او کنه ته وای چې نه مسلمان
زما عقیده ده چې خدای موږ ته پر دا دین را لګلې د عملیت لپاره. عزیزانو بیا واحده خلاصه دغه ده چې بیا به د علماء باندې اعتماد کوي الا به دا شی عملي کوي. الله وان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. دا قران ته دنیا لپاره هغه لار برابرې چې هغه ډیره معتدله لار ده. نو دنیا دې بهتري. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجر كبيرا. او اخرت کې تعالی ډیر لوی خیر درکې. اوس نه ابتلا درکې چې تعالی لپاره ډیر لوی خیر ده کداغه نظام د په شخصي او اجتماعي ژوند کې عملي کو. وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. د چا چې د اخرت عقیده نه نو خدای وایي غي لپاره مونږه درناک زموږ اخرت باندې عقیده شته کنه. نو خدای وایي چې اخرت باندې عقیده ده نو قران به عملي کوي چې دنیا دې هم بهتر شي او اخرت دې. او کوم حدیث چې ملوستلو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی په دې قران باندې صحابه کرام یعنی اقوام او کم مقام ته ورسول. نبی علیہ السلام حکومت قائم کړو مدینه منوره کې په 276 مربع میل سوره باندې ټول ریاست دوره غونډو 276 مربع میل په 10 سال کې دنه دا قرآنی فکر 10 لاکھ مربع میل ته خور شو سورته. او په مزید 14 سال کې د خور شو 22,54,000 مربع میل ته. او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کله د اسلامي حکومت سربراو نو دغه حکومت 64 لاکھ مربع میل ته خور خو 64 پیښور دغه حکومت یو سرحد وکړه. پیښور دغه حکومت یو سرحد وسن 45 کې سنان ابن سلمہ رضی الله تعالی عنہ د حضرت معاویه دور کې دا پیغام دلته ورسوخه. نازیدانو اوس دغه قران کریم الله تعالی وی دا د دې لپاره چې د عملی شي د تابانه حاکم شي د تابع او بل پتام دنیا باندې حکمران شي نو انسانیت به آبادی دنیا به هم خاله آخرت به هم خاله. او حضور پاک فرمایلی السلطان والکتاب قد يفترقان فلا تفارقوا الكتاب. حکمران او د خدای کتاب دا کله ځان له جدا جدا لار روان. حکمران په یو غاړه د خدای کتاب په بل. د خدای کتاب وایي چې دا سود ناروا ده او حکمران وایي چې دا سود روا ده. فیډرل شریعت کوټ هغه فیصله وکړه چې سود پاکستان کې ناروا ده. سود پاکستان کې نو وفاقي حکومت موږ د خلاف اپیل کو نو موږ ورپسې یو قیامت جوړ کو. موږ قسم دې چې وګونه نه راخو شریعت کوټ فیصله کړی دا تاسو راځي سپریم کورټ وګونه نه راخو او سپریم کورټ ولای موږ ته د راشي موږ هم فیصله کوو چې بس د ناروانو چې اوس ناروانه څنګه درواکو ته کومه غاړي رواکو. نازیدانو الله تعالی دې دغه ما چې څومره خبره وکړي دا د خدای د دنیا او د آخرت د خیر باعث وګرځي. دغه ختم قران والا سلسله خدای دې تاسو ته مبارک کړي او پروردگار عالم نن چې مولانا سی بیا سبا بیا افتتاح کوي الله تعالی دې بیا د اختتام ته ورسي بیا دې خدای اختتام ته رسي. تاسو واړه او زاړه ټول راځي مولانا صاحب ته کې نه بل ځای کې بل عالم ترجمه کوي نو هغه ته ورځي چې هغه د قران کریم زکي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.